نمائندہ خصوصیات پنجاب شیخ وقاص اقبال کی رپورٹ کے مطابق سی ای او ہیلتھ بھاونگر ڈاکٹر ریاض احمد مصطوی عطائیوں کے خلاف انیکشن عرصہ دراز سے انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے والے ہسپتال نما 2 میڈیکل سٹورز سیل کر دیے۔ بھاونگر میں نئے تعینات ہونے والے سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ریاض احمد مصطوی نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اور ڈرگ کنٹرولر کے ہمراہ تحصیل فوٹا باز کے نواحی گاؤں 308 HR میں الطاف میڈیکل سٹور کو چیک کیا، جہاں پر محمد افضل نامی شخص بلا کسی لائسنس یا ڈگری فالج کے مریضوں کے دماغ سے خون نکال کر اور بجلی کے جھٹکے دے کر علاج کرنے میں مصروف تھا۔ سی ای او ہیلتھ نے ٹیم کے ہمراہ تمام غیر ممنوع ادویات اور بجلی کے جھٹکے لگانے والے اوزار قبضہ میں لے کر اسپتال کو سیل کر دیا۔ واضح رہے کہ الطاف میڈیکل سٹور پر محمد افضل نامی شخص عرصہ دراز سے انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ دوسری جانب اڈا 86 موڑ پر قائم نافع میڈیکل سٹور پر معین اعجاز نامی شخص ایلوپیتھک پریکٹس کر رہا تھا۔ ٹیم کے چیک کرنے کے دوران میڈیکل سٹور سے استعمال شدہ سرنج، خالی وائلز اور دیگر ممنوع ادویات بھی برآمد ہوئی، جس پر سی ای او ہیلتھ نے دونوں میڈیکل سٹورز کو سیل کرتے ہوئے ڈپٹی DHO کو روزانہ کی بنیاد پر مذکورہ میڈیکل سٹورز چیک کرنے کی ہدایات کی۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ریاض احمد مصطوی نے کہا، انسانی جانوں سے کھیلنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ضلع بھر میں قائم تمام غیر قانونی اسپتال اور میڈیکل سٹورز کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان اسلام میروانی کی ہدایات پر یونین کمیٹی 3 پپری گڈاف ٹاؤن کی قبرستان روڈ کی صفائی اور مختلف جگہوں پر سیوریج لائن کی صفائی کام کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں منشن آباد سے، جہاں ہمارے رپورٹر عبدالرحمان گڈو چیک کی رپورٹ کے مطابق مرکزی انجمن تاجران سمیت مقامی شہری ملازمین اور سول سوسائٹی کے افراد بجلی کے نرخوں میں اضافہ پر سراپا احتجاج ہیں۔ تاجروں نے فوری طور پر بجلی پر لگائے جانے والے اضافی ٹیکسز کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بجلی کے روز بروز بڑھتے ہوئے نرخوں سے لوگ پریشان ہیں۔ انجمن تاجران بجلی کے نرخوں میں اضافہ پر سراپا احتجاج ہیں۔ حکومت کی جانب سے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 4 روپے 96 پیسے اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ فیول ایڈجسٹمنٹ اور اضافی ٹیکسز سے بجلی کا فی یونٹ 50 روپے تک جا پہنچا ہے، جس سے صارفین کی جیبوں پر اضافی بوجھ پڑے گا۔ شیخ انتصار الحق شامی صدر انجمن تاجران کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ کاروباری مندی سے بازار اور مارکیٹیں ویران ہو چکی ہیں اور اب بجلی کے ریٹس بڑھا دیے گئے ہیں۔ عامر ندیم زرگر جنرل سیکریٹری انجمن تاجران کا کہنا ہے کہ فوری طور پر بجلی پر لگائے جانے والے ٹیکسز واپس لیے جائیں، کیونکہ تاجروں کا مہنگائی کے باعث گھر کا کچن چلنا اور بجلی کے بل ادا کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق ڈپٹی کمشنر ملیر کو بے نظیر پریس کلب کراچی کے صدر کریم بخش مری اور عوامی دوست بہترین انسان صدیق مری کی کوششوں کے بعد ڈی سی ملیر کو بار بار درخواستیں دینے کے بعد ابھی ڈی سی ملیر کے حکم پر یونین کمیٹی 3 پپری گڈاف ٹاؤن میاں خان مری گوٹھا اور علی بخش مری گوٹھا رب نواز قبول گوٹھ میں برسات کا پانی گوٹھوں میں جمع ہو جاتا تھا۔ برسات سے پہلے اسٹیل ملز نالے کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر جالے نبی بخش مری، محمد صدیق مری، پاکستان پیپلز پارٹی یونین کمیٹی 3 پپری کے صدر چیئرمین ڈاکٹر عظمت اللہ لنڈ بلوچ، کونسلر صلاح الدین قبول، دوست محمد خان کے ساتھ جائزہ لیا۔ ننکانہ صاحب سے سنی رانا کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب 3 محرم الحرام ننکانہ صاحب 3 محرم الحرام کے حوالے سے امام بارگاہ گلستان زہرا موڑ کنڈا میں مجلس اعزاء منعقد ہوئی، جس میں سینکڑوں عزاداران حسین علیہ السلام نے شرکت کی۔ ننکانہ صاحب کے نواحی علاقہ موڑ کنڈا میں امام بارگاہ گلستان زہرا میں مجلس اعزاء منعقد ہوئے، جس میں متولی امام بارگاہ اقبال جعفری، انصر جعفری، زوار تسلیم طفیل، زوار ناصر علی، زوار چمن عباس سمیت سینکڑوں عزاداران حسین علیہ السلام نے شرکت کی۔ ملک کے نامور علماء اکرام اور ذاکرین، جن میں ذاکر خاور قیامت نے محمد اور آل محمد کے فضائل اور مصائب بیان کیے، انہوں نے کہا کہ جس کا انتخاب اللہ کرے اسے حسین کہتے ہیں اور حسین علیہ السلام جس کا انتخاب کرے اسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کو امام حسین علیہ السلام کا سفیر بھی کہتے ہیں، جن کو کوفہ کے دارالمارا میں قتل کیا گیا۔ اختتام میں مجلس پر تابوت برآمد ہوا۔ عزاداران حسین علیہ السلام نے نوحہ خوانی اور سینہ خوبی کی۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ KPK کے بیورو چیف شاہد زمان سزائی کے مطابق شہدائے کانفرنس کے دوسرے جلسہ سے سربراہ متحدہ امن کمیٹی مولانا حسین احمد مدنی ایڈوکیٹ خطاب کر رہے ہیں۔ جگر گوشے بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی
یا د ذی الحجې دا میاشت تېره شول 18 ذی الحجه باندې د خپل جان نذرانه پیش کولو والا امام مظلوم شہید مدینہ خلیفہ ثالث جامع القرآن ناشر قرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی یا حبیبان محترم آقا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ وعدش پدا التا بی بی پکور ناس راغلے او حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اسلام دا سر بلندے لپارا آگا نمیش پہ آگا ناگ خز پریخل او دا معبود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با حکم باندے میدان تراوتن او آگا اسلام دشمن قوتوں خلاف آگا جہاد پر میدان کی راوتن او دغا پیغام آگا وقت آگے آگا باطل قوت اسلام دشمن قوت آگا مشرکین مکہ منافقین مکہ کا مرکلو جفاد و مرگ میرا مرسلا آدت یما اکبر زام نظرانہ آگی پیش کل او الحمدللہ نند آگا ویدو برکت نند پر دور دنیا کے تمامت پیغمبر شریعت جنہ اچھتا بنا دلدگا پس منظر کے نظم کلمہ وائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگا پیغام آگا دعوت چکم محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا مکہ کی ورکل نظم اوتاسو پتگا پی خبر کے ناس دو او نظم تاسو کلمہ وائیو او محبل دین مذہب اسلام باندے کلب ولاریو دادا آگا معلوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا توحید دعوتو چکم توحید دعوت آگا حضرت ابو بکر صدیق واغستل حضرت عمر واغستل حضرت عثمان واغستل حضرت علی المرتضی حیدر کرار واغستل حضرت حسن واغستل حضرت حسین واغستل آگا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ واغستل صحابہ واغستل اہل بیت واغستل اور دنیا گٹ گٹتا آگا توحید آگا سنت پیغام ورسولو دادا آگا جد و جہد برکت دے الحمدللہ جنن من اوتاس ہو تدغا پہ خور کے ناس دو او الحمدللہ دا عقیدہ ختم نبوت نارن لگو دا آگا صحابہ او دا اہل بیت دا عزت او دا ناموس نارن لگو لگ جائے خبر شامل کرتے ہیں محمد اکمل راہی کی رپورٹ کے مطابق میاں چنو تلمبا کے علاقہ میں دریائے راوی کا سیلابی پانی قریبی موضع جات میں داخل ہو گیا۔ سیلابی پانی سے درجنوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی۔ مقامی لوگوں نے جدید نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں اور سیلابی پانی سے بچنے کے لیے خود ہی انتظامات کر رہے ہیں، جبکہ سیلابی پانی سے تل، کپاس، مکئی، گنے سمیت دیگر کاشت کی کئی فصلیں پانی کی نظر ہو گئی ہیں۔ مقامی لوگوں نے مزید بتایا کہ اگر پانی کا بہاؤ مزید زیادہ ہوا تو پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو سکتا ہے، جس سے بڑے نقصان کا خدشہ ہے اور مکین نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوسری طرف اسسٹنٹ کمشنر جوہری رمیز ظفر نے آن نیوز کو بتایا کہ انتظامیہ سیلابی صورتحال سے مکمل واقف ہے اور ہر طرح کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ گھوٹکی سے خبر شامل کرتے ہیں رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق خسرہ وبا ایک اور معصوم کی جان لے گیا۔ گھوٹکی میں خسرہ کی وبائی صورتحال اختیار کر گئی، مزید ایک بچی ہلاک ہو گئی۔ اوباڑو کے نواحی علاقے گاؤں سوالی مزاری میں 1.5 سالہ بچی صوفیہ خسرہ وبا میں زندگی کی بازی ہار گئی۔ گزشتہ ایک ماہ کے دوران خسرہ وبا سے 6 بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ وبا کی لپیٹ میں آنے والے بچوں میں جمیل، بختاور، رضوانہ، سبحانہ اور سویتا شامل ہیں۔
اس وقت بھی سینکڑوں بچے خسرہ کی وبا میں مبتلا ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے خسرہ کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات بحال نہیں کیے گئے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور ڈپٹی کمشنر گھوٹکی سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ مرید کے حالیہ مونسون کی بارشوں کا پانی ابھی تک گلیاں بازاروں سے نہ نکالا جا سکا، انتظامیہ کی حکمت عملی ناکام۔ ہمارے نمائندہ ملک سلیمان کی اپڈیٹ کے مطابق مرید کے جی ٹی روڈ مین انڈر پاس سمیت 4 چھوٹے انڈر پاس پانی سے بھرے ہوئے ہیں، کسی ندی نالوں سے کم دکھائی نہیں دے رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر مرید کے اور سی او بلدیہ مرید کے کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عوام نے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ اور اعلیٰ افسران سے بھی نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ بیورو چیف ظہیر احمد تارڑ کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن میں بچوں کو چھیڑنے اور نازیبا الفاظ سے منع کرنا خاتون کو مہنگا پڑ گیا۔ باس اور زمیندار نے اپنی عدالت لگا لی، ماں بیٹی پر خونی کتے چھوڑ دیے، بیٹی شدید زخمی۔ افسوسناک واقعہ تھانہ احمد یار کے گاؤں 119 ای بی میں پیش آیا، جہاں پر بااثر افراد نے خاتون اور اس کی بیٹیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ بااثر افراد نے خاتون اور حافظ قرآن طالبہ پر کتے چھوڑ دیے۔ بدترین تشدد اور کتے کے کاٹنے سے لڑکی اور اس کی والدہ شدید زخمی ہو گئی۔ متاثرین نے میڈیکل کے بعد مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست گزار دی۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں 119 دی رائشیاں تے میری بیٹیاں دا جھگڑا کیتا محلے والے نعیم صادق، دانش نعیم تے فدا حسین دی اہل گھر نے تے جدوں اسی روکن واسطے گئے ہاں تے انہاں کتے میری بچی چھڈے تے میری بچی کو پردے دار حیادار حافظ قرآن بچی سی اس تے کتے چھڑے نو زخمی کیتا تے اودے بالاں نوں پھڑ کے تروکیا تے کپڑے ساڈے پاڑے نے۔ ساڈی اعلیٰ حکام نال اپیل ہے کہ ساڈی گل سنی جاوے۔ اسی کدی گھروں باہر نہیں نکلے لیکن سانو بہت زیادہ انہاں بے پردہ کیتا۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ بیورو چیف ظہیر احمد تارڑ کی رپورٹ کے مطابق دعوت اسلامی پاک پتن کے تحت عظیم الشان اجتماعی مدنی مذاکرہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ دعوت اسلامی پاک پتن کے تحت اجتماعی مدنی مذاکرہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی جنید اطاری صاحب نگران، دعوت اسلامی پاک پتن حافظ امین اطاری ڈسٹرکٹ نگران حاجی طارق اطاری، مزارات کے نگران مولانا طیب اطاری اور دیگر نے شرکت کی، جس میں خصوصی خطاب دعوت اسلامی کے بانی حضرت علامہ مولانا الیاس قادری نے بصریہ مدنی چینل بیان فرمایا۔ یہ اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر دعوت اسلامی کی جانب سے ساؤنڈ، لائٹنگ اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں میاں چنو سے۔ تحصیل رپورٹر رانا محمد اشفاق خان کی رپورٹ کے مطابق پولیس چوکی جنڈیالی بنگلہ کی حدود میں قائم الصبور کریانہ اسٹور میں چوری کی واردات۔ جنڈیالی بنگلہ پولیس چوکی جنڈیالی بنگلہ کی حدود میں قائم الصبور کریانہ اسٹور پر چوری کی واردات۔ پولیس اطلاع ملتے ہی جائے واردات پہنچ گئی۔ تفصیل کے مطابق الصبور کریانہ اسٹور کا مالک یعقوب بھٹی صبح کریانہ اسٹور کھولنے کے بعد اندر داخل ہوا تو دیکھا تو سامان بکھرا پڑا تھا۔ مزید دیکھنے کے بعد معلوم ہوا نامعلوم چور اسٹور کی چھت پھاڑ کر 2 عدد قیمتی موبائل، نقدی 40,000، بجلی کے بلوں کی رسید رقم تقریباً 95,000، اس کے علاوہ گھی کی متعدد پیٹیاں، مختلف برانڈز کے سگریٹ چوری کر کے لے گئی۔ متاثرہ شخص نے چوکی انچارج کو نامعلوم چوروں کے خلاف باضابطہ طور پر تحریری درخواست دے دی ہے۔ واضح رہے کہ عرصہ دراز سے میاں چنو اور بھدرواہ میں ڈکیتیوں اور چوری کی وارداتیں معمول کے مطابق جاری و ساری ہیں اور کئی بار اخبارات میں خبریں شائع ہو چکی ہیں، لیکن ان کا نامعلوم افراد کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ خبر شامل کرتے ہیں چنور سے۔ ہمارے نمائندہ سید مظاہر بادشاہ کی رپورٹ کے مطابق محرم الحرام کے مقدس مہینے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی میں ہزاروں روزہ حسین کی چنور کے علاقہ محلہ شورا پپلی میں شرکت۔ نواسہ رسول کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نوحہ خوانی کی گئی، جبکہ نوحہ خوانی کے ساتھ ساتھ سینہ کوبی کا سلسلہ بھی رات گئے تک جاری رہا۔ اس سالانہ جلوس میں شرکت کرنے والے عزاداروں کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام کیا گیا، جبکہ گرمی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھنڈے پانی کی سبیل کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے۔ کے پی کے بیورو چیف شاہد زمان سزئی کے مطابق قومی ساحل ضلع مہمند تحصیل بائزی درہ جڑوبی مدنیات کے حوالے سے وزیر باغ پشاور میں قومی ساحل کے مشران ملک محمد انوار ملنگ، ملک لائق شاہ بشیر حاجی، ملک لالا زادہ، ملک نور محمد، ملک گل رحمان، حاجی یوسف، ڈاکٹر احسان، ملک شاہ جان اور جملہ مشران اور ممبران کی قیادت میں
2020 میں ایک اجلاس عام میں فیصلہ ہوا اور کہ جو برسوں سے ایک کمیٹی کو اختیار دے گئی تھی، اس کی کمیٹی کو ہم ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ 2020 میں اس اجلاس عام میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ آئندہ اس معدنیات کے حوالے سے فیصلے کرنے ہوں تو اس کے لیے اجلاس عام کریں گے، اور اگر تمام قوم اس اجلاس میں فیصلہ دے کہ معدنیات کو فروخت کروں تو اجلاس عام میں بولی کریں گے۔ یہ تمام تفصیلات اخبار میں شائع ہوئے، مگر اس اجلاس عام کے فیصلہ کے باوجود کچھ لوگوں نے 2022 میں بولی ہوئے اجلاس عام کے بغیر اس وقت کے ڈی سی غلام حبیب اور اے سی حبیب اللہ وزیر دور اقتدار میں ان لوگوں نے ایک ٹھیکہ دیا جس کا علم نہ پہاڑوں کے مالکان کو تھا نہ ہی قوم عیسیٰ خیل کو۔ اب قومی عیسیٰ خیل التجا کرتے ہیں 176 ونگ کے تحت برائے مہربانی ہمارے قومی مسئلہ میں داخل اندازی نہ کریں کہ ایک گروپ کو اجازت ہو کہ جو کرتا ہے کرے اور دوسرے گروپ کو اپنے علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ اس پر مزید دیکھتے ہیں اس پر شاہ زمان سزائی کی خصوصی رپورٹ۔ بالکل دا وخت به تاسو معاینې د دې نه شاته دا څونه ښکلا به مینئ او دا ښکلا به هم تاسو ته ښیو، دا ځای به هم تاسو ته ښیو. دا ځای کوم ځای دی؟ دا ځای دی ضلع ممن ده او جوړبي دره دې ته ویلی کېږي چې کم په دې غر کې خلک ویلی کېږي چې دې کې معدنیات هم دي، په دې کې کاپرز هم دي، په دې کې سونه هم پرته ده، په دې کې نورو بلا شمېر کاپرز هم پراته دي او په دې کې ډېر بلا شمېر څیزونه پراته دي. خو په دې کې د یو دوو قومونو په خپل منځ کې څه تنازعه هم ده او په هغې کې څوک انوال هم دي چې هغې منځ کې د یو فریق سات اخلي او بل طریق باندې پریشر راولي. نو دلته به موږ خلکو سره خبرې هم کوو، تاسو ته به هر څه ښیو او ورسره به د حکومت نه دا مطالبه کوو چې په دې علاقه باندې خاص کر دې لږ کوشش وکړي چې دې علاقې د ښکلا ته دې وګوري، په دې ځای باندې دې لږ سهولیات ورکړي، ځکه چې نه دلته کې اوبه شته، نه دلته کې بجلی شته او نه دلته کې موبایل سیګنل کار کوي. دا ټایم کې په دې 2023 کې مونږ د دنیا سره رابطه نشته. دا ټایم چې مونږ تاسو سره خبرې کوو خو په دې ټایم کې مونږ د دنیا سره رابطه دا ځکه نشته چې نه بجلی شته، نه اوبه شته، نه ټلیفون کار کوي او هېڅ هم نشته او سکول او د صحت د بنیادي سهولیات خو دلته د سره نشته. پوه شوې؟ نو ګورو مخکې به ځو، کوشش کوو دلته کې د جماعت اسلامي امیدوار چې د کمې حلقې د دې هغه فردوس خان ملک ایم پی اے به راځي انشاءالله
امید ساتو ځکه چې هغه وعدې ډېرې ښایسته وکړې ما سره په لاره خبرې مو وکړې هغه سره به هم خبرې کوو او زمونږ سره زمونږ ډېر ګران مشر د بایزې جرګې نایب صدر سید نیاز علي نیاز ممن صاحب راغلی دی هغه سره به هم خبرې کوو د دې ځای د مقامي خلکو سره به هم خبرې کوو چېرته به ځئ نه مونږ سره به اوسئ مینهوالو څنګه چې تاسو ته ما ووایي چې مونږ سره اوسېږئ مونږ به ځو د درنګ کې دلته څوک اوسېږي هغې سره به خبرې کوو دلته یو مشر مونږ سره ولاړ دی نور هم مشران ولاړ دي دې نه به تپوس کوو چې دې مسله څه ده دې ته ستونزې څه دي جي حاجي صاحب خپل نوم راته ووایه او څه مسله ښه جي ما سیدانمر نوم دی او مسله دا ده چې موږ نه تپوس شوی دی دا ځای چې خرڅ شوی او که دا هر څه یې کړي په غلا یې خرڅ کړي دي په غلا باندې کارونه کړي دي ټول زمونږ چې کوم دا ځای دی دا ټول د خدای دی اول او بیا زمونږ د 15 کورو دی 15 کورو چې دی د غلام حاجي دی لیق حاجي دی ملنګ دی او حاجي محمد انور دی دا زمونږ دا ترونو زامن دا زمونږ دی زمونږ د پلار چې دی محمد نور نوم دا ځای چې څوک قبضه کوي دا قاضي احمد را پاڅېدلی دی او یو ګلاب شیر دی دغه غل او یو دغه غل دی دا نور محمد دی او یو چې دی دغه دی استانې دی دا څلور مکمله غله دي دې غره کې والله بس دا خبره مونږ خو والله که څه صحیح کړي غواړي د مدنیت دا تور کاڼی خرڅ کړی دی و چې دغه دی دا کاربیټ دی کاربیټ دی که څه ورته وایي کاربیټ او چې هغه او کپر دا خرڅ کړی دی او موږ یې ولګ سونې هېڅ پته نه لګي سونه به یا لاندې یا به پاسي د مدنیت خو دغه پسې خو هغه دا لیوني دي چې دا موږ خو خبره دا ده خو موږ اوس په کې هغه دا خبره ځنګلات دي مطالبه څه کوئ حاجي صاحب نو مطالبه خو دغه ده موږ خو نور هېڅ دغه نشته موږ دا ابزې مزې ساتو دا خبره حکومت نه څه غواړئ حکومت نه څه غواړئ حاجي صاحب څه حکومت نه دا غواړو چې موږ دا کار دې بند شي دلته یې دغه کړي او حکومت دې دا دې دغه وکړي دا دې دغه پاتې شي ته به څه وې چې موږ دا ځای خرڅوو حکومت نه څه مطالبه د حکومت له دا مطالبه کوو چې دا ځای د غوټ بند کړي اوري او زمونږ پکې ټول نسخان دی ځنګلات پکې زمونږ دي پټی پکې زمونږ دي هر څه پکې زمونږ دي ونې پکې هم کټای کېږي د ونو د هر څه د پټي د کور د هر څه کټای پکې زمونږ د 15 کورو کېږي نورو کورونو والا راځي نورو کورونو والا هم راځي او د هغو هم پکې بیا دغه شته دی خو دا موجود خاوره چې دا چې قرآن راشي قسم راشي دا زمونږ د 15 کورو خلک دغه ده بیا چې دی په دې غره باندې موږ شتې راخیستې ده دا د 15 کلو ځای خاوره د 4 کلو دې کې بیا د هېچا شخصیت د نورو کلو حق نشته دی زما نوم نیاز محمد دی د شندرې اوسېدونکی ما د شیخ صاحب زوی ما او زمونږ د بدقسمتۍ دا څومره ښایسته علاقه ده د سوات او د کالام غوندې خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې دلته اوسه پورې نه ایم این اے نه ایم پی اے نه سینیټر راغلی دی چې دې علاقې ته سره ټول عمر د مېرنۍ مور سرلوک کړی دی بل دلته موږ ته اسکول نشته دی هسپتال نشته ډسپنسري نشته دی د روډ دغه مسلې تاسو څو کته په دې لاره کې راتللو هغه مو کتل په کړپه کې وګوره هغه مسله د 10 کالو نه دغه مسله را روانه اوسه پورې دلته اوس چې کومه دا مسله جوړه ده د درنګونو د غره مسله ده په دې باندې 2 ګروپونه دي یو وایي راشي او بل وایي مه راځئ یو یې ارزانه خرڅوي بل یې ګرانه خرڅوي یو خو د غازي احمد ګروپ دی یو د حضرت خان مند او د شامونډ دوی دا ګروپ دی نو زه دوی ته وایم مهرباني وکړئ چې تاسو خپلو کې هر څه کوئ نو قوم له خو پې کم سے کم نقصان مه ورکوئ که نه حکومت نه دا مطالبه کوو چې وروره هغه سړي ته دې دا حواله شي چې کم حقدار دی کم یو 2 روپۍ ګران خرڅېږي نو دې کې خو د کونډو د یتیمانو د مې مولا د دې خلکو هغه کېږي په درنګ کې چې یاره موږ سره د دې ځای د جماعت اسلامي امیدوار ملک فردوس خان هم راغلی دی هغه سره به هم خبرې کوو دا وخت موږ سره موجود دی چې څه وایي هغې دې ته په کم نظر ګوري هغې خپله دوره هم وکړل جی څه به وایي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه وړاندې ستاسو شکریا ادا کوو موږ ستاسو د پېښور نه راغلي یې زموږ د غریب علاقې ته دا په کوم ځای کې چې موږ ولاړ دې ته تحصیل بیضي وایي او دا جنوبي دره ده دا بالکل بارډر ایریا ده تاسو کتی شئ دا ډېره پسمانده علاقه ده انتهایي پسمانده علاقه ده تاسو ګورئ په نن دور کې هم چې خلک سپوږمۍ ته وخته دلته سکول نشته دی پرایمري دلته بیچو نشته دی دلته روډ نشته دی دلته بجلی نشته دی یعنی دلته چې هغه بنیادي چې کوم ضروریات دي هغه نشته دی بالکل دا موږ ویلی شو چې دا خلک د هغه پتر په زمانه کې ژوند تېروي ټیک شوه
نو دلته به د دې خلکو سره نه دلته څه فیکټري شته دی نه بل داسې روزګار شته دی. دا خلک دې غرونو ته دې غرونو کې چې کوم ځنګلات دي دې ته ناستې دي. او چې اوس یو سړی د بار علاقې نه راځي د قوم د اجازت د قوم د مرضۍ نه د قوم د مشاورت نه بغیر د دې ځای چې کوم معدنیات دي یا چې کوم هغه ماربل دي په هغې باندې قبضه کوي دا غټ ظلم دی دا زیاتی دی. او دا خلک ډېر زیات غریب خلک دی. په کار دا ده چې په کوم ځای کې خلک اوسېږي چې هغه خلک په اعتماد کې واخیستلی شي او هغه خلکو ته خپله پوره دلته د هر یو کندي د هر یو قوم د هر یو خاندان خپلې حصې معلومې دي. هغه په غره کې معلومې دي هغه چې نور کمې مشترکه ځایونه دي په هغې کې معلومې دي. اوس دلته څه معدنیات دي یا به څه ماربول هغه راښکاره شوي د دې ځای خلک په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي او د بهر نه څه کسان به راغلي څه قبضه مافیا ګروپ راغلی دی دې خلکو ته اډول څه ویلي نه دي او د دې په مدنیاتو باندې قبضه کړې ده. بله خبره دا ده چې دغلته چې کوم چیک پوسټ دی په هغې باندې دا خلک دا لوکل خلک دا د دې ځای خلک دی دې سره پاکستاني کارډونه دي پاکستاني ډومیسالې ورسره دي. دې خلکو پاکستان لپاره قربانیانې ورکړي دي بغیر د تنخواه نه دا بارډر یې ساتلي دي د فوج سره اوږه په اوږه ودرېدلی خلک دی. او هغه خلک اوس راځي خپلو علاقو ته دلته دا علاقې آبادول غواړي. اوس دغلته انتظامیه دیو نه پرېږدي دې خوا او وجه دا ده چې دلته کم ټیکهدار دی چې دا غر چې اخیستی دی هغه دلته داسې دغه کړی دی چې چند کسانې په اعتماد کې اخیستي دي قوم یې نه دی اخیستی او دا خلک دې خوا نه راپرېږدي. دا ظلم دی دا د انتظامیه غټه ناکامي ده. دا هغه زه به دا ویم چې اوس خو هغه د افسر قانون هم نشته دلته خو آیین راغلی دی قانون راغلی دی عدالت راغلی دی. ما دا هم اورېده چې دې فیصله کې عدالت سټی ورکړې ده عدالت سټی ورکړی ده سټی باوجود هم کار سټارټ دی. د دې ځای هغه په وسایلو باندې قبضه ده دا ظلم دی. د دې مونږ مذمت هم کوو. زه د خپل طرف نه د خپلې پارټۍ د جماعت اسلامي د طرف نه د دې قوم سره مونږ ولاړ مونږ به د قوم سپورټ کوو د قوم حمایت کوو. دا زموږ غریب خلک دی دا ډېر تکړه خلک دی بهادر خلک دی چې په دې حالاتو کې په دې وخت کې دلته ژوند تېروي. سره دلته یو میاں صاحب دی خلک ورته میاں صاحب وایي ځکه چې لرې نه را روان وو نو ما دې کسان نه تپوس وکړو نو ما ته یې دا میاں صاحب دی میاں صاحب نه تپوس کوم میاں صاحب دا څه روان دي څه به وایې تاسو؟ زه خو لاول د فردوس خان ملک او د صدر نیاز محمد میډي والا ډېره شکریه ادا کوم چې دا زمونږ د غریبۍ چوپړی له راله او زمونږ د قام تپوس یې وکړ د دې زه ډېره شکریه ادا کوم. بله خبره دا ده چې زمونږ د قام په مدنیاتو باندې وران دي 2 پارټۍ شوي دي دا کار زمونږ شر فساد ته رسېدلی دی. اوس په دې باندې خون خرابه کېږي. زما د حکومت نه دا مطالبه ده چې دا دې په جوړه جاړه په جرګه باندې د دې مسله حل کړي. که دا نه حل کېږي نو دا کار دې بیخي بند کړي ځکه چې په دې باندې خون خرابه کېږي. رنالا کوٹ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان کے نامور ماہر قانون ممبر پنجاب بار کونسل پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما چودھری آصف شہزاد جٹ نے تحصیل پریس کلب رنالا خورد کے احساس میں پروکار شائع کا اہتمام کیا جس میں ظہور احمد شاہین اعجاز طاہر قادری حاجی محمد اسلم سجاد چودھری ساجد حسین چودھری عمران خوشی وقاص احمد چودھری طاہر محمود نجیب چودھری مہر محمد اسلم محمد افضل کمبو اعجاز جامی مسٹر شامی اور صدام چودھری نے شرکت کی. اس موقع پر چودھری آصف شہزاد کا کہنا تھا کہ صحافت مقدس پیشہ ہے اور مملکت کا چوتھا ستون ہے. مثبت رپورٹنگ انسانیت کی خدمت ہے. صحافی کا قلم اور مائک عام آدمی کی آواز ایوان نے بالا تک پہنچاتا ہے. خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے. ہمارے نمائندہ طارق محمود شاد کی رپورٹ سے لیاقت پور پاکستان دنیا کی کپاس پیدا کرنے والے 7 ممالک میں سے پیداوار کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے جبکہ روئی کی آلودگی کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے. عالمی منڈی میں آلودہ کپاس کی وجہ سے پاکستان کی روئی کی قیمت 2 سے 3 سینٹ فی پاؤنڈ کم لگتی ہے. اس سلسلہ میں پیش ہے رپورٹ. محکمہ زراعت پنجاب کے تحت کپاس کی صاف چنائی بارے خصوصی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے. آلودگی سے پاک کپاس کے اصول سے کاشتکار نہ صرف بہتر قیمت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ملک کے لیے زیادہ زر مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. کپاس کی غلط چنائی سے پھٹی کی کوالٹی اور معیار متاثر ہوتا ہے. کپاس کی چنائی ہمیشہ اس وقت کرنی چاہیے جب پودوں سے شبنم کی نمی بالکل ختم ہو جائے. چنائی کرنے والی خواتین سر پر سوتی کپڑا لے کر بالوں کو اچھی طرح ڈھانپ کر چنائی کرے تاکہ سر کے بال روئی میں مل کر روئی کی کوالٹی خراب نہ ہو. کپاس کو صرف سوتی کپڑے کے بوروں میں رکھیں
नवीद असमत काहलू डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलाआत पंजाब महकमा ज़राअत की फील्ड फॉर्मेशंस को हदायत जारी की गई कि वो मौके पर जाकर फसल की चुनाई पर मामूर सुपरवाइज़र और चुनाई करने वाली औरतों को अमली तरबियत दें। सूबा पंजाब में कपास की चुनाई जारी है। महकमा ज़राअत के तहत काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि कपास की चुनाई साफ़ सुथरी और रलाइशों से पाक कराएं। चुनाई तरबियत याफ्ता सुपरवाइज़र की निगरानी में कराएं। चुनाई करने वाली ख़वातीन सर को ढांपने, जोली बांधने और पंड बांधने के लिए सिर्फ सफ़ेद सूती कपड़ा ही इस्तेमाल करें। कपास को गीली जगह पर हरगज़ न रखें। काश्तकारों को ये भी कहा जा रहा है कि चुनाई की उजरत सिर्फ साफ़ चुनाई की बुनियाद पर दी जाए, ना कि वज़न की बुनियाद पर। ओसा मोहम्मद से इफ्तिखार कराची की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ओसा मोहम्मद, मीर मुजफ्फर खान जमाली, डिप्टी मेयर हाजी खान बिलाल की खसूसी हिदायत पर चीफ ऑफिसर ताहिर हबीब तन्यों के अहकामात की रोशनी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला शाही बाजार समेत शहर के मुख्तलिफ शाहराहों मुख्तलिफ मुकाम पर बरसाती पानी को निकालने के लिए काम में मसरूफ़ अमल हैं। इस मौके पर चीफ ऑफिसर ताहिर हबीब तन्यों के कहना था कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला हालिया मानसून बारिशों के पेश नज़र हमा वक्त तैयार है और साथ में मुहर्रमुल हराम में भी तमाम बारगाहों के रूट पर सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बारिश के ख़त्म होते ही शहर में खड़े पानी को निकास किया जा रहा है। शेखपुरा से आपको बताते चले, सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल शेखपुरा काशिफ रसूल ने कहा है कि जेल में बंद तमाम कैदियों को बेहतर सहूलियात देने के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरे साथ मेरे जेल का तमाम अमला शामिल है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। जेल सुप्रीडेंट काशिफ रसूल ने कहा है कि मैंने जब से जेल का चार्ज संभाला, सबसे मैं हुकूमत पंजाब की तरफ से मिलने वाला कैदियों को रिलीफ के अलावा जेल में बंद मर्द ख़वातीन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता रहा हूँ और इसके लिए मेरे साथ ज़िला शेखपुरा के बहुत सारे मुखय्यर हज़रात ताउन भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चार्ज लेने के बाद हमने तकरीबन कोई 3 मिलियन से अबाव जो है ना काम यहाँ पे मुखय्यर हज़रात के ताउन से करवाए हैं, जिनमें एक ट्रांसफार्मर की रिपेयर है, इसी तरह वाटर चिलर्स हैं, पंखे लेके दिए हैं, और ये हाल ही में अभी हमने कॉलोनी में एक 700 फुट गहरा बोर साफ़ पानी के लिए करवा के दिया है, और बच्चों औरतों के लिए कपड़ों की फराहमी, इसी तरह जो मेल कैदी हैं उनके लिए 1000 फूट की फराहमी की गई है, और भी बहुत सारे काम हैं। मतलब किचन के हमने बर्तन डोनेशन पे लिए हैं, और कम अज़ कम 12 से 15 कैदी या उससे भी थोड़े ज़्यादा जो है ना, जिनके जुर्माने की वजह से जो जेल में मुक़य्यद थे, उनको भी हमने मुखय्यर हज़रात के ताउन से रिहा करवाया है। तो इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश है कि जितना इनकी वेलफेयर और बेहतरी के लिए काम किया जा सके, मैं अपनी पूरी तगोदो करके पूरी कोशिश के साथ जो है ना वो करूँगा। शेखपुरा से आपको बताते चले, पीटीआई ताजरीन के साबिक ज़िले सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने अवाम को उकसाने की कभी कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा अमन के फ़रोग़ और जमहूरी इक़्तिदार के तहत सियासी सरगर्मियाँ अंजाम देने का दर्स दिया। इमरान खान को 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार करार देना सरासर ज़्यादती है। हुक्मरान अवाम में अपनी सियासी साख खो चुके हैं और पीटीआई का इंतखाबी मैदान में मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। हुक्मरान की कोशिश है कि किसी तरह पीटीआई को इंतखाबी मैदान से बाहर कर दिया जाए ताकि ये आपस में नुरा कुश्ती के जरिए फिर से इक़्तिदार पर काबिज हो सकें। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से गिरफ्तार अफराद के मिलिट्री ट्रायल के बारे में सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सादिर करे ताकि अवाम में पाई जाने वाली तशवीश का खात्मा हो सके। अवाम पर उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का मुमकिना फैसला इंसाफ की बालादस्ती का महवर साबित होगा। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन सूबाई असम्बली उम्मीदवार पीपी 143 चौधरी सजाद हैदर गजर ने कहा है कि नून लीग की अवामी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निजात दिलाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क को तबाह और बर्बाद किया। आज मौजूदा हुकूमत पीटीआई की मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की बदौलत कई चैलेंजेस का सामना करके मुल्क को एक बार फिर तरक्की की जानिब गामजन कर रही है। उन्होंने कहा कि कारकुनान
पार्टी का कीमती सरमाया। नौ मुंतखब अहदेदार पार्टी का मिशन घर घर पहुँचाने के लिए अपने तमाम वसाइल बरोकार लाकर काम करें। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में नून लीग तमाम सूबों से भरपूर कामयाबी हासिल करेंगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने साइफर का ड्रामा रचाकर गलत हरकत की। इनके खिलाफ किसी ने कोई साजिश नहीं की, बल्कि इमरान खान ने पाक फौज के खिलाफ साजिश की। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वाका ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसियों और चेयरमैन बिलावल भुट्टो के इनकलाबी विजन की वजह से सियासी रहनुमाओं और अवाम की बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी में तेज़ी से शमूलियत इख्तियार कर रही है और भुट्टो शहीद के सियासी कारवान में शामिल होने वालों की तादाद में दिन ब दिन तेज़ी से इजाफा भी होता जा रहा है, जिन्हें हम खुश आमदीद कहते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। अवाम का पीपल्स पार्टी पर भरपूर एतमाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो की अवाम दोस्ती और मजबूत पॉलिसियों का मज़हर भी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अपनी रेड लाइन कहने वाले आज मंजर से गायब हो चुके हैं। जब इमरान खान बरसर इक़्तिदार आए तो हमने इन्हें डिलीवर करने का मौका दिया, मगर फिर वक्त ने साबित किया कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर पाए। और आज वो लोग कहाँ गए जो कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। उन्होंने कहा कि पीटीआई रहनुमा अपने वर्कर्स को छोड़कर छुप गए हैं और इनको सपोर्ट करने वाले बेचारे पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हकीकी जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के ज़ामिन हैं, जिन्होंने हमेशा पार्टी को फ़ाल और मजबूत बनाने की जद्दोजहद की और पार्टी क़यादत ने भी अपने कारकुनों को कभी तनहा नहीं छोड़ा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मतनी दस्तरखान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइज़र और साबिक MP हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि मुहर्रम के महीने में तमाम मुकातिब फ़िक्र के उलमा कराम को अमन और भाईचारे का पैगाम देना होगा। मुहर्रम का महीना दुआ है कि अमन से गुजरे। तमाम मुकातिब फ़िक्र के उलमा कराम से अपील है कि वो मुहर्रम में अमन और भाईचारे का पैगाम दें। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के अमन व अमान को ख़राब करने के दर पे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रूनमा होने वाले दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात इसका सबूत हैं। मुहर्रम हराम में पाकिस्तानी अवाम को मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए इत्तेहाद और यगानत का मुज़ाहरा करना होगा। उन्होंने कहा कि मुहर्रम हराम के दौरान भाईचारे की फ़िज़ा को परवान चढ़ाना और मजहबी रवादारी का फ़रोग़ हर मकतबा फ़िक्र की ज़िम्मेदारी है, जिसके लिए कोशा रहना कौमी फ़रीज़ा है। हम सब ने मिलकर इस महीने को पुरअमन बनाना है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम हराम में भाईचारे की फ़िज़ा को बरकरार रखा जाए। मुहर्रम हराम में मुक़द्दस महीना है और ये महीना अमन के क़याम पर जोर देता है। अमन व अमान के हवाले से हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के लिए मौसर और बेहतर इंतज़ाम किए गए हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैज़ रसूल गुजर ने कहा है कि पाकिस्तान की बाशऊर अवाम मौजूदा नाअहल हुकूमत के खात्मे पर शुक्र बजा लाएगी। हुक्मरान टोला तमाम तर तारखैरी हरबों के बावजूद अवामी दबाव पर इंतखाब कराने पर मजबूर हो गया है। इक़्तिदार पर काबिज़ टोले ने कौम को बदतरीन महंगाई का तोहफा दिया। मुल्क के मकबूल तरीन सियासी जमात PTI के रहनुमाओं और कारकुनान को बदतरीन रियासी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और अब माइनस इमरान खान फार्मूला अपनाने के लिए मनसूबा बंदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर साइफर के हवाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सरबराही में तहकीकात करवाई जाए ताकि हक़ाइक़ कौम के सामने आ सके। 9 मई 2023 के वाक़यात की भी अदालती तहकीकात कराई जाए और महज प्रोपोगंडे की बुनियाद पर किसी की हुब्ब वतनी मशकूक ना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने 9 मई वाक़यात में इमरान खान को नामजद करने की फस्ताई इक़दाम को पुलिस की बदनीयती करार देकर हक़ाइक़ से पर्दा कशाई की है, जिससे PTI के खिलाफ की जाने वाली साजिश आया हुई है। ब्यूरो चीफ मुनगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस सेफ सिटी में हेड कांस्टेबल से ASI के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 5 अफसरान के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। CPO सेफ सिटी ट्रैफिक और DSP सेफ सिटी ने नए तरक्की याब अफसरान को रैंक लगाए मुबारकबाद पेश की। ब्यूरो चीफ मुनगदीम की रिपोर्ट के मुताबिक RPO सैयद खुर्रम अली और CPO सैयद खालिद हमदानी का टेक्सला और गोजर खान का दौरा। गोजर खान के दौरा में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा भी हमरा थे। अफसरान ने मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात और इक़दामात का जायज़ा लिया। सीनियर अफसरान ने टेक्सला और गोजर खान के जुलूस के रूट का भी दौरा किया। अफसरान ने जुलूस इंतजामिया से भी बातचीत की। RPO और CPO ने मुतल्लिका अफसरान को सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले अहम हदायत दी।
ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के $2 अरब से ज़ायद के अवामी ज़मानत शुदा कर्ज की अदायगी की आखिरी तारीख को मज़ीद 2 साल तक बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बरक्स इत्तेहाद पर शमूलियत के लिए दिलचस्पी जाहिर करने वाले ममालिक की तादाद बढ़ रही है। बराबर तादाद में ममालिक का आलमी तिजारत के लिए बरकस करेंसी को कबूल करने और अमरीकी डॉलर को साइड लाइन करने के लिए तैयार हैं। जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर अनिल सोखलाल ने जुमेरात को राइटर्स को तस्दीक की है कि बरकस को रस्मी और गैर रस्मी दोनों दरख्वास्तें मसूल हो रही हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका का मुखफ़फ़ है। अगस्त में होने वाले सरबराही इजलास में 5 ममालिक का ब्लॉक मुश्तरका तौर पर नई करेंसी की 15वीं बरकस तश्कील का फैसला करेगा। सरबराही कॉन्फ्रेंस जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में होगी। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी रहनुमा महमूद अब्बास और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस माह के आखिर में तुर्की का दौरा करेंगे, जहां वो सदर रजब तैयब एर्दोगान से बातचीत करेंगे। तुर्कमेनिस्तान सदर ने कहा है कि अब्बास के चंद दिन बाद 28 जुलाई को नेतन्याहू का इस्तकबाल किया जाएगा, जिनका 25 जुलाई को दौरा। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक नया ईरानी एम्ब मिल गया। डॉक्टर रजा अमीरी मकदाम FS ने अम्ब को मुबारकबाद दी। मोगदाम ने अपनी तकरीरी पर कहा कि वो इनके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं ताकि तमाम अहम शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत किया जा सके, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती। खबर शामिल करते हैं टंडो जाम से। रिपोर्टर एजाज अहमद मक्सी। टंडो जाम मोसा कटियान चेक पोस्ट के करीब रोड एक्सीडेंट। टंडो जाम कार और मोटरसाइकिल सवार दोनों के बीच में एक्सीडेंट। इसके नतीजे में एक शख्स की फौत हो गया, 2 सख्त जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक टंडो जाम जख्मी और फौती दोनों का ताल्लुकात खास केली बरादरी से बताया जा रहा है।